عزتمندانو دې وخت کې چې کوم موږ او تاسو ته حکم دی د حج حکم دی حج د اسلام په احکاماتو کې یو لوی حکم دی او فرض د جمعې په ورځ باندې دې باره کې د حج په باره کې خبره تاسو اورېدلې ده ځکه الله حکم کړی دی چې حج وکړئ د الله لپاره عمره وکړئ د الله لپاره اخلاص سره وکړئ د عمل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چا باندې چې الله حج فرض کړ او د حج اونکړ دې دی یا یهودي مړ شي یا د نصراني مړ شي ابراهیم علیه السلام د حج اعلان کړی وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ابراهیم خلقو ته اعلان وکړه د حج نو څوک به پیدل راځي او څوک به په اوښو باندې راځي اوږدې اوږدې سفرې به کوي خلک او نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې چا باندې الله حج فرض کړ او د حج وکړ او فلم يرفض ولم يفسق د هغه ته په حج کې د بې حیایۍ خبرې ونه کړې د بې حیایۍ حرکتونه ونه کړل د فحاشۍ خبرې ونه کړې دغه حرکتونه ونه کړل او د فسق او د نافرمانۍ کار یې هلته ونه کړ نو رجع کیوم ولدته امه دی د حج نه داسې واپس شي لکه څنګه چې یو ماشوم د مور نه لومبې پیدا شي او هغه څنګه پاکي دغه رنګې دی پاک را واپس کېږي